سوات معلم ژبه کې د محکمو ترمنځ تنازعاتو له وجې چئیر لفټ زیپ لاین او نور سیلاني ځایونه بند شوي دي چې ورسره د زرګونو خلکو روزګار متاثره شوی دی او سیلاني صنعت ته هم ډیر زیان رسیدلی دی. تفصیل د نیاز احمد خان په دې رپورټ کې. د سوات سیلاني سیمه معلم ژبه چې ورته په یو وخت کې په زرګونو خلک د سیل لپاره ورتلل اوس خوشي پرته ده. د کروڑ روپۍ په لاګت سره جوړ کړی شوی چئیر لفټ د تیرو څو میاشتو راهیسې بند دی. سیلانیان اوس هم دغه سیمې ته لږ ورځي خو زیاتره مایوسه واپس ځي. سیلانیان وایي چې د لرې سیمو خلک چئیر لفټ او ځنګلو لیدو ته تلل غواړي. आप खुद देखें बंद पड़ी हुई है. हमें यकीनन यहाँ का 1800 किलोमीटर सफ़र करने के बाद यहाँ पे आके मायूसी हुई है. ये बड़ी दिल आज़ारी वाली बात है. तो लिहाजा गवर्नमेंट से हमारी यही अपील है कि इसको खोला जाए. ځایي کاروباري خلک او د هوټلو مالکان هم وایي چې د چئیر لفټ بندیز له وجې دوی کاروبار متاثره دی. حکومت دې زر تر زره دغه سیمه یو ځل بیا آباده کړي. د چئیر لفټ د بندیز د وجې دلته فلو اف ټورست مکمل ختم نه ده. د ټورست بالکل نه راځي او موږ تقریبا 5-7 لاک په لاس کې روان یو. حکومت له عدالت دا پکار دی چې کمپنۍ والا عوام له چې دا چئیر لفټ وغیرہ کولاو کی د دې سره د ټولې علاقې د معلم ژبې نه بلکې د پوره سوات دا کاروبارونه وبحال شي. د چئیر لفټ کمپنۍ واکمنان وایي چې دوی د اربونو روپو دغه سیمه کې انویسټمنټ کړی. حکومتي د ټوریزم او ځنګلاتو محکمو ترمنځ شخړه کې دوی متاثره کیږي. زه به حکومت ته زما دا اپیل چې کم معلم ژبه چئیر لفټ اینڈ سکی ریزورټ ته واحد د پاکستان 5 سٹار سکی ریزورټ ته چې د داسې خلکو مخنیوي وکړي دا کم چې منفي پراپیګنډې او دا هر څه خواري او بل زموږ چې دا کم فینسنګ او دا سکیورټي دا لوازمات دي زموږ د سکی ریزورټ دا د زر تر زر حل کړي شي. معلم ژبې ته هر کال په زرګونو خلک سیل ته ورځي چې ورسره د سیمې خلکو ته په کور روزګار ملاویږي. اوس د چئیر لفټ بندیز له وجې په سیزن کې د ځایي خلکو روزګار متاثره دی. د سوات معلم ژبې چئیر لفټ بندیز له وجې نه که یو اړخ ته د سیمې په سلګونو خلک د بېروزګارۍ سره مخ دي نو بل خوا د سیلګرۍ صنعت ته هم لوی زیان روان دی. د کیمرامین لونګین سره نیاز احمد خان، مشرق ټي وي، معلم ژبه، سوات.